سلامونه ملګرو. جنید خان بابر اعظم او محمد رضوان کې به یو کلاړي د ټي 20 ټیم نه بهر کیږي جی. نو دا خو ښکاره خبره ده چې بابر اعظم کپتان دی خو د ټیم نه څوک نشي بهر کولی، خو که د دې دغه ښکار جوړیږي نو هغه به محمد رضوان جوړیږي. د محمد رضوان خلاف یو ډیر غټ پلان روان دی، یو ډیر غټ پلان باندې محمد رضوان د ټي 20 ټیم نه بهر کیږي جی. چونکه محمد رضوان او بابر اعظم کې به یو کس بهر کېدو، خو بابر اعظم کپتان دی خو بهر کېدی شي نه، نو زیات چانسز د محمد رضوان دی. دا ویډیو زوس جوړوم، ډیر مرګري به یقین نه کوي، خو چې کله ته دې نه کی چې موږ غواړو چې محمد رضوان د ټیم حصه وي، همیشه خو پرفارمنس ورکړي، په پرفارمنس باندې د ټیم حصه وي. دا نه چې زموږ پښتون رور دی یا پښتون دی نو په دې وجه باندې موږ غواړو چې بس د ټیم کې او پرفارمنس نه کوي، نه چې ښه پرفارمنس سره سره دی په ټیم کې شامل وي، همیشه موږ غواړو. خو چې کوم چال روان دی په هغې باندې په دې ویډیو کې خبره کوو. دا ویډیو زوس جوړوم او چې کوم ملګري په یقین نه کوي دا ویډیو بېشکه ځان سره سیو کوي، خو چې کله دغه وشي دا محمد رضوان دی د ټیم نه د ټي 20 ټیم نه بهر کړي نو بیا به هغه ټایم زه تاسو له یم چې اوس دا حقیقت ثابته شوه که نه. ګوره محمد رضوان به ډېر زر د ټي 20 ټیم نه په دې وجه بهر کېږي چې د هغه خلاف چال هم روان دی. په سلیکشن کمیټۍ کې محمد رضوان سره سلیکشن کمیټۍ کې څوک څوک دي؟ ګوره محمد یوسف دی، عبدالرزاق دی اور وهاب ریاض دی، اسد شفیق دی. دې کې څه کسان داسې دي سلیکشن کمیټۍ د څلورو کسانو کې یو دوه کسان داسې دي چې د هغوی محمد حارث سره هم نه لګي، هغې هم د ټیم نه بهر کړی دی، او محمد رضوان سره هم نه لګي. چونکې محمد رضوان خو ډایرکټلی هغوی د ټیم نه بهر کولی شي نه، نو د هغې په وجه باندې ګوره عثمان خان ټیم ته راغو. اوس په عثمان خان د محمد رضوان ځای نیسي په ټي 20 فارمیټ کې. څنګه به نیسي دا سره په دې ویډیو کې ایکسپلین کوم. ګوره چې کله بابر اعظم کپتان نو شاهین کپتان په ټي 20 کې کنه، نو شاهین داسې چل کړو چې محمد رضوان او سایم ایوبي اوپنران کړو، او دې دوه نه پس په ون ډاون باندې بیا بابر اعظم چې بابر اعظم د نیوزیلند خلاف په ون ډاون باندې دریو څلورو میچونو کې بیټینګ کړو، او په ټولو میچونو کې زبردست بیټ، تقریبا دریو میچونو کې 50 هم وخلې وي، په ون ډاون باندې هم بابر اعظم ښه بیټینګ کړو. خو اوس چې کله بابر اعظم دوباره کپتان شو نو هغه محمد رضوان ډایرکټ ون ډاون کو خپل اوپنر شو، خپل سایم ایوب سره اوپننګ کوي. بابر اعظم چې کوم دی خپل پوزیشن چې کوم د هغې قرباني هرګز نه ورکوي، یا وایي چې بس زه اوپنر یم، که بل غټ اوپنر راځي ما به اوپننګ نه کوي. فخر زمان ګوره غټ کلاړي دی د اوپننګ نه بهر شوی دی. سایم ایوب چې کوم دی خو الریډي اوپنر دی. محمد رضوان هم غواړي چې زه اوپننګ وکړم. ګوره اوپننګ دپاره هر کلاړي په منډه ځکه دی چې اوپننګ کې په سټارټ کې بیټسمینان چې کوم دی هغه ایزیلی سکور کولی شي، هغې دپاره چانس وي، سرکل وي جي. او ټي 20 فارمیټ کې بیا څه پچ کنډیشن داسې وي چې د بیټسمین دپاره فیور کې وي، نو ډېر بیټسمینان غواړي چې اوپننګ دپاره گیم وکړي، اوپنران سپیشلی. او بیا چې اوپنر ته په 1 ډاون یا په 2 ډاون یا په 3 ډاون راوباسي نو هغه بیا سکور نشي کولی. نو عثمان خان دپاره سنګل هینډ برابرېږي. په دې ویډیو کې خبره کوو جي. ټول نه پهله د عثمان خان کیریر د سره شریکوم چې عثمان خان کله په 1 ډاون راوځي نو په 1 ډاون باندې د 23 میچونو کې بیټینګ کړی چې په 23 میچونو کې د 933 رنزونه کړي دي عثمان خان په 1 ډاون پوزیشن باندې. 933 رنزونه کړي دي 49 ایوریج سره. 49 ایوریج په ټي 20 فارمیټ کې ډېر غټ ایوریج دی. خو بیا که چېرې عثمان خان په 1 ډاون نه راوځي، په 2 ډاون راوځي یا په 3 ډاون راوځي یا په 4 ډاون باندې راوځي، مطلب په نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 پوزیشن باندې کله دی بیټینګ کوي نو د 12 میچونه کړي دي چې په 12 میچونو کې د 239 رنزونه کړي دي او 21 ایوریج سره بیټینګ کړی دی. مطلب په 1 ډاون باندې ډېر ښه بیټینګ کوي عثمان خان چې کوم دی. نو اوس په 1 ډاون باندې خو محمد رضوان دی، نو محمد رضوان به راتلونکي ټایم کې که چېرې پرفارم کوي نو بیا خو د ټیم نه نشي بهر کولی. که یو میچ نیم کې پرفارمنس ونه کړو نو محمد رضوان به دی بهر کوي، او عثمان خان به 1 ډاون بیټینګ هم کوي او وکټ کیپینګ به هم کوي. دا به تاسو د راتلونکي ټایم کې پته ولګېږي. اوس بابر اعظم له څه پکار دی؟ ګوره بابر اعظم خپله کپتان دی. بابر اعظم له پکار دی چې رضوان او سایم ایوب باندې اوپننګ شروع کړي، په نمبر 2 باندې بیا عثمان خان راوباسي په 1 ډاون باندې، او په نمبر 3 په نمبر 4 پوزیشن د خپل روزي 2 ډاون باندې خپل روزي، په 1 ډاون باندې عثمان خان راوباسي، په 2 ډاون باندې بابر اعظم خپل روزي. لکه ګوره بیټسمین چې کوم وي کنه، زه به لغټ مثال د ویرات کوهلي درکم. ویرات کوهلي وایي چې ما له مزه راکوي چې زه خپل ځان ټف پوزیشن کې ورواچوم، لکه زه داسې ځای کې ګیم وکړم، داسې ځای کې بیټینګ له ورځم چې هلته حالات سخت وي، زموږ ټیم ګیر وي یا پچ کنډیشن سخت وي، بیټینګ پې نه کېږي، نو ما له هلته بیټینګ مزه راکوي، ځکه هلته زما د سکلز امتحان وي. نو زموږ کلاډیان چې کوم دي ځان امتحان کې نه اچوي، نو دا زموږ د کلاډیانو غټه ناکامي ده. چونکې بابر اعظم له پکار دی چې اوپننګ په رضوان او په سایم ایوب کوي، په 1 ډاون باندې عثمان راوباسي، په 2 ډاون باندې خپل راوځي. چونکې بابر اعظم کولی شي په هر پوزیشن باندې بیټینګ، او کړی هم دی په هر پوزیشن باندې ښه بیټینګ کړی، خو چونکې بابر اعظم داسې کوي نه، نو خطره چې کومه دغه محمد رضوان له جوړه ده. راتلونکي ټایم کې بیا په دې اپډیټس باندې انشاءالله خبره کوو. تر اوسه پورې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.